MPs to please move the motion under Rule 248 that the proposed amendments may be referred to the concerned committee. Mr. Akbar Ayub Khan, MPA, please. Shukriya, Janab Speaker. I wish to move that the proposed amendments in the Provincial Procedure and Conduct of Business Rules 1988 may be referred to the concerned committee. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the proposed amendments are referred to the concerned committee. Item number 9. Discussion on the brutal incidents of firing on unarmed civilians, protesters of PTI. Peaceful march occurred on 26 November 2024 at D Chowk, Islamabad, resulting in multiple deaths and injuries to the hundreds of protesters. Tragedy of D Chowk, Islamabad continued. Shafiullah Jan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، 24 نومبر سے لے کے 27 نومبر تک جو تحریک انصاف کا ایک پرامن فائنل کال تھی، اور 27 نومبر کی شام کو جو تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ ہوا، اس کو پوری دنیا نے میڈیا کے تھرو دیکھا. جناب اسپیکر، اس فلور سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں میرے دائیں اور میرے بائیں جانب جتنی بھی ایم پی ایز یہاں بیٹھے ہیں جو گورنمنٹ بینچز کے ہیں، یہ سب اس مارچ کا حصہ تھے. لیکن جناب اسپیکر، بدقسمتی سے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرامن مارچ کے شرکاء پہ گولیاں چلائی گئی، ان کے لیے سنائپرز فٹ کیے گئے، اور وہ ایک پراپر پلان کی تحت ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا. میں صرف ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں، میں بڑی بات کروں گا اس پہ، لیکن شروع میں صرف یہ بات کروں گا کہ آپ نے گولی کیوں چلائی؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے. ہم پرامن لوگ تھے، ہم پشاور سے چلتے ہیں، کوئی ساؤتھ سے آتا ہے، مالاکنڈ سے آتا ہے، ہزارہ سے ہمارے قافلے آتے ہیں، گلگت سے لوگ آتے ہیں، پورا پاکستان آتا ہے. ہم ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں جناب اسپیکر، اور ڈی چوک پہنچنے تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا. جب میں 26 نمبر پہ تھا، رات کے کوئی 12:30 1 بجے، میں خود اس کو لیڈ کر رہا تھا اور میں کنٹینرز ہٹا رہا تھا، گاڑی اس کے ساتھ کھینچ کے. پہلی شہادت میرے حلقے کی وہاں پہ ہوئی. محمد الیاس صاحب جو کہ میرے حلقے سے بیلانگ رکھتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ رینجرز کی گاڑی نے اس کے اوپر رینجر نے گاڑی چڑھا دی. آپ وہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں کہ کتنی سپیڈز میں رینجرز کی گاڑی آتی ہیں اور محمد الیاس صاحب کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. اس سے بڑھ کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ الیاس صاحب شہید ہو گئے ہیں، میں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہاسپٹل. ہمیں 13 گھنٹے بعد لاش دی گئی. شہید کی لاش ہمیں 13 گھنٹے بعد دی گئی. اس کے بھائی سفیر کو میں نے بلایا. سفیر کو کبھی ایک پولیس والا ایک سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہے، کبھی اداروں والی دوسری سائیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. آخر میں ایک سٹیمپ پیپر لے کے آتے ہیں، اور اس سٹیمپ پیپر پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ سائن کر دیں کہ آپ کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. آفرین و سفیر صاحب نے اس نے وہاں پہ بھی عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جبکہ اس کی بھائی کی شہید کی باڈی پڑی ہوئی تھی. تو جناب اسپیکر، ابھی بھی ہمارے لوگ مسنگ ہیں. لوگ ہمارے مسنگ ہیں، گرفتار الگ سے ہماری ہوئے ہیں، شہید الگ سے ہوئے ہیں، اور سٹیٹ ابھی بھی ہمارے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے. جناب اسپیکر، میں آپ کو 27 نومبر کی رات کی کہانی بتاتا ہوں، کیونکہ میں خود عینی شاہد تھا وہاں پہ کہ جب ہم پہنچتے ہیں تو 6 بجے سے لائٹس بند ہو جاتی ہیں، اور وہ لائٹ دوبارہ آن ہو جاتی ہے، اور 8:30 8 کے قریب دوبارہ لائٹس بند کر دیتے ہیں. وہاں پہ اے ٹی ایم موجود تھے، وہاں پہ میٹرو بسز کے اسٹیشن موجود تھے،
وہاں پہ دکانوں موجود تھی جہاں پہ الیکٹرانکس اور باقی اشیاء تھی، کوئی ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، اور 8:30 بجے کے قریب اندھا دھند فائرنگ کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، ہمارے گھروں میں تو ماتم ہے، KPK میں اس وقت ماتم ہے، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی اس طرح پرندوں کو بھی نہیں مارتا جس طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو چھلنی کیا۔ کیا ایک سرکاری نوکری اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک حکم بجا لائیں گے؟ کیا یہ نہ اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، لیکن جنہوں نے گولیاں چلائی، جس کے حکم پہ یہ گولیاں چلی، اللہ کرے جس طرح انہوں نے لوگوں کے بچے مارے ہیں یہی احساس سے وہ بھی گزرے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ایک بچے کو آپ 17 18 سال 30 سال تک بڑا کرتے ہیں تو کتنی مصیبت ایک والد اور ایک ماں گزارتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے جب یہ کہانی بڑی مشہور بھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے ایک شہید کے جیب سے 570 روپے نکلے، چھنے کے اس سے پیکٹ نکلا، اور اس کے فون پہ 41 مس کال آئی ہوئی تھی، جو نمبر سیف تھا وہ پیاری امی کے نام سے سیف تھا۔ 41 مس کالز، کیا گزری ہوگی اس ماں پہ؟ کیا ہم کوئی اسرائیل سے آئے تھے؟ کیا ہم انڈیا سے آئے تھے کہ ہم یہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ اگر اس ملک میں پرامن احتجاج کرنے کا حق ہم سے چھینا جاتا ہے تو لوگ بندوق اٹھائیں گے۔ کرم کی مثال آپ کے سامنے ہے، بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ لوگوں سے پرامن احتجاج کا حق یہ چھینتے ہیں تو لوگ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں رات کے اندھیرے میں مارا گیا ہے، ہرایا نہیں گیا، ہمیں مارا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے، اور بھرپور زور سے، بھرپور طاقت سے اور بھرپور قوت سے آئیں گے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑھ کے پرامن احتجاج کیا ہوگا کہ سامنے سے گولیاں چل رہی ہے اور ہم نہتے ہیں۔ ویسے جب میں احتجاج کے لیے جاتا ہوں یا جو کوئی بھی، یہ ہماری 8واں احتجاج تھا، تو ہمارے ساتھ سب کے ساتھ جو گورنمنٹ کی طرف سے گنر دیے گئے ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس صبح مجھے اپنا گنر کہتا ہے کہ جی مجھے کال آئی ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، تو میں نے ان کو کہا جی بالکل آپ سفر نہ کریں۔ تو ہم اس دن بالکل نہتے تھے، نہ ہمارے پاس کوئی گنر تھا، نہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ تھا، ہم صرف اور صرف قائد عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اور اس پرامن احتجاج جب ہم ڈی چوک پہنچے 27 نومبر سے، صرف میں نے ایک سبق سیکھا ہے کہ آپ کبھی بھی بند آنکھوں سے کسی پہ اعتبار نہ کریں، کیونکہ یہ دن کو آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، رات کو آپ کو گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا، ہمیں شہید کیا، ہزاروں لوگ ہمارے ابھی بھی مسنگ، اور ہمیں ڈر ہے کہ جو ہمارے لوگ مسنگ ہیں، ہم سب کے پاس اس کی لسٹیں ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس مسنگ ہیں، اگر اللہ نہ کرے اس میں سے انہوں نے بعد میں کسی کو شہید کیا تو یہ وہ آگ ہے جو بڑا کٹے گی، جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگی، اور ہم اس نظام کی اینٹ سے اینچ بڑھا دیں گے، ہمیں کوئی پرواہ کیے بغیر اس نظام کی ہم اینٹ سے اینچ بجائیں گے اگر عمران خان کی زندگی کو کچھ ہوا یا ہمارے مسنگ کارکنوں کو کچھ ہوا۔ جناب اسپیکر، آخر میں جس طریقے سے پختونوں نے قربانی دی ہے، جس طریقے سے پختون نوجوان اپنے قائد کے نام پہ قربان ہوا ہے، اور یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے کہ لوگ اس پہ جان بھی دیتے ہیں، پاکستان کا واحد لیڈر عمران خان ہے جس پہ لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں جناب اسپیکر، ان سب نے سینے پہ گولی کھائی ہے، کوئی نہیں بھاگا، کسی نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی۔ وہ مسٹر ڈینٹونک عطا تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، جوتے چھوڑنا بہتر ہے ملک چھوڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے لیڈر نے تو ملک چھوڑا تھا، آپ تو جب بھی سختی آئی تھی آپ اپنے عوام کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور عطا تارڑ صاحب میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ جس دن آپ کا تحریک انصاف کی کسی کارکن سے مقابلہ ہوا، ہم آپ کی پینٹ اٹھا کے KPK لائیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی بھی وہ غلط بیانی کر رہا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ فرعون کو بھی شاید یہ وہ تھا کہ وہ ظلم کر کے اپنی بادشاہ بچا لے گا، لیکن نہیں بچی۔ یزید کا بھی ایک مطالبہ تھا کہ آپ سر جھکا دیں، لیکن حسین نے سر نہیں جھکائے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس ظلم کے خلاف کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے۔
اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں گورنر راج کا کہیں گے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے، کسی میں ہمت ہے ابھی گورنر راج لگائے، کسی میں ہمت ہے لگا کے دکھائے گورنر راج۔ ہم نے 9 مئی میں ان کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے فوج کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے ریاست کے ہر ادارے کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں، ہماری فیملیز کو اٹھایا گیا ہے، ہماری گاڑیاں توڑی گئی ہیں۔ یہ ہمیں گورنر راج سے ڈراتے ہیں؟ ہمت ہے تو لگائے گورنر راج۔ میں دیکھتا ہوں کتنے نعرے کون لگاتا ہے گورنر راج اس صوبے میں۔ ہمیں گورنر راج سے کوئی نہ ڈرائے۔ اور آخر میں اپنے گورنمنٹ کو کہوں گا کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے حکومت ایک کے پی حکومت شہیدی جمہوریت کا ایوارڈ کا اعلان کرے۔ جس طرح فوج کے شہداء کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے شہداء کو سویلین ایوارڈ دیے جائے، تمغے دیے جائے، کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے، اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے اپنی جانیں دی۔ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے شہید ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگلی بار ہم بھرپور طاقت سے آئیں گے۔ اور یہ جو سنائپرز جو فائرنگ انہوں نے کی، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ہتھیار اٹھا لیے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں نہ مجبور کیا جائے۔ اور جو پولیٹیکل پارٹیز، میں احمد ولی صاحب کی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے۔ اب بلوچستان سے ایک سینیٹر کہتا ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ پہلے تو اس کو شرم آنی چاہیے کہ آپ بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، آپ کو کیا حق ہے پختون کی بات کرنے پہ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے۔ اب ان کو پی ٹی آئی پر پابندی کا مقصد نہیں ہے، وہ بیچاری پی ٹی آئی سے جیت نہیں سکتے۔ 3 دفعہ اس کے گھر میں ان کو ہرایا ہم نے۔ یہ افتخار بیٹھے ہوئے میرے رائٹ پہ، یہ افتخار بیٹھا ہے، اس نے آزاد حیثیت میں اس کو ہرایا۔ ہماری اوپر، ہماری پارٹی پہ تو پابندی تھی 9 مئی کو، کسی کے گوبھی نشان تھا، کسی کا بینگن تھا، کسی کی چارپائی تھی، اس کے باوجود اس شخص کو ہم نے ہرایا۔ اور میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، پچھلی بار بھی چیلنج کیا، اب بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ آئے میدان میں، حلقہ آپ منتخب کریں، کے پی کے کا کون سا بھی حلقہ ہو آپ منتخب، بلکہ پورے پاکستان میں کوئی بھی حلقہ آپ منتخب کرے، ہم آپ کے مقابلے میں عام تحریک انصاف کا ورکر کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ شکست آپ کا مقدر بنے گی۔ آخر میں جناب اسپیکر، میں اپنی لیڈرشپ کی طرف بات کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ایک لیڈر کہتے تھے کہ جو عمران خان صاحب کی کال پہ نہیں نکلے گا تو وہ جہنم میں جائے، اور بدقسمتی سے وہی بندہ اسی صبح سی ایم ہاؤس کے پی میں موجود تھا اور وہ عمران خان کی کال پہ نہیں نکلا۔ تو میں اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کی طرف سے آپ جہنم میں جائے۔ اب انشاءاللہ جو لوگ فائنل کال پہ نہیں نکلے ہم ان پہ بھی بات کریں گے، ہم پارٹی کے اندر بھی بات کریں گے، ہم فلور پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ تحریک اب تحریک انصاف کے ورکرز کی نہیں رہی ہے، تحریک پورے پاکستان کی ہے۔ اور جو لوگ تحریک انصاف کے اندر رہ کے اس تحریک کا ایسا نہیں بنے، ہم ان کے نام لیں گے، ہم ان کے نام اپنے پارٹیز کی میٹنگز میں بھی لیں گے، فلور پہ بھی لیں گے، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنے شہداء دیے ہیں، 100 سے زیادہ شہداء ہم نے دیے ہیں۔ اگر کوئی اس کال پہ بھی نہیں نکلا تو اس سے ہم اور کیا امید رکھیں؟ انشاءاللہ ہمارے جو 100 شہداء ہوئے ہیں ان کے لیے ہم ایوارڈز کا اعلان بھی کریں گے، اور ہم اپنی شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے، اور جو سرکاری افسران کسی کے حکم پہ گولی چلائی ہے یا کوئی اور آرڈر انہوں نے اوبے کیا، انشاءاللہ ان کی پکڑ بھی آئے گی، اور تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئے گی ان کو ہم عبرتناک شکست بنائیں، عبرتناک نتائج کا ان کو بھگتنا پڑے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ملک لیاقت علی خان۔ شکریہ جناب سپیکر صاحب۔ داغا یو شاعر د جبې نه به سٹارټ کړم چې که خازیش نه مې په قبر وې ولاړې، که غلام مړوم راځئ توکی پې لاړې، چې په خپلو په وینو نوم ولمبېدلی، مورې ما پسې په کم مخ به ته جاړې، چې سوری سوری سینه مې د دشمن په ګولو نه وه، مورې ما پسې په کم مخ به ته جاړې، یا به دا بېننګه ملک باغ یادن کړم، یا به کړم د پښتنو کوڅې وې جاړې۔ سپیکر صاحب، د 26 تاریخ زه نن په پښتو کې خبره د دې لپاره کوم چې پر نورو ژبو زمونږ د خلکو هغه مینه نه ماتېږي۔ د 26 تاریخ او د 27 تاریخ شپه
دیله زه د دې ایوان نه مطالبه کوم چې دیله د بابړه ثاني نوم کیږدي، ولې چې څنګه په بابړه کې سټیټ فایر شوی او دغه شانې په موږ باندې سټیټ فایر شوی دی په دغه کې ډي چوک کې. او یقینا دومره زیات ظلم چې دی وایي هغه دا خو ته مسټر ډنټونیک وایي، خو هغه د بوډا شادو په شان مخې چې نیولی په ټي وي باندې کینی، وایي یو شهید دی راته وښیي. نو دا د شهداو دا جنازې دی نه نی، بیا کم شهیدان کم خلک چې زموږ مسینګ دي د دغې به پته نه لګي چې دیو په کم کم ځایونو کې پټ کړي دي جنازې، په پیمس او په پنز هسپتال او په پولیکلینیک باندې چې دیو پابندیانې لګولې دي چې تاسو به ډیټا نه ورکوئ، ولې د دغې دا ډیټا به دلته موږ ته پته نه لګي، د هغې به دا به داسې پټولی شي. بیا زمونږ طلال چودھری صاحب په ټي وي باندې ناست دی، هغه هم د لاش خبره کوي، نو هغه ته موقع چېرته میلاویږي، هغه خو د شپې په 2 بجې باندې هلته په چې کله ونیوی شي نو وایي موږ قانون سازي کوله د یوې جنۍ څه په 2 بجې باندې، نو هغه خو بیا د شپې په 2 بجې قانون سازیانې کوي. اقبال حسن وایي یاره دیو د شهید وښی، ګوره شهید لپاره څه کرایټیریا پکار دی چې موږ ورته وښایو. دا موږ چې دلته اعلان کوو موږ چې کورونو ته ځو جنازې کوو، د دې نه بل ما ته خو څه نه ښکاري، خو هغه شهیدان دي وایي کم چې دیو پټ کړي دي، کم چې دیو په کنټینرو کې اچولی وو، کم چې بیا د هغې نه وروستو دیو ورته بیا ډي چوک بند کړ، یو ځل بیا هغه شانې حالات جوړ کړه چې لکه په ډي چوک څوک حمله کوي، او دغه کنټینرونه یې زمونږ شهدا ویوړل او د پیمس په سر باندې پکې ځنې پراته دي. ما ته ډېره کمپرم ذرایع نه اطلاع ده چې په هغه ځایونو کې په هغو کیمیکل استعمال شوي دي. نو ګوره زما یو شهید د هغه شهادت یو طرف ته، لاش ضایع کول بل طرف ته، چې نن دیو د شهیدانو وایي چې یاره ته یې ما ته وښایې د دې دپاره چې دی د شهید د روڼو نه دستخط علي چې یاره دی په پی ټي آی کې نه و، دی په ډي چوک کې نه دی شهید شوی، په دغه باندې په دغه دستخطونو باندې کارونه نه کېږي. دا خو دیو خپل ځان له که څه هغه خپل ځان لوبوي نو لوبوي دی، خو حقیقت خو به دنیا ته راښکاره کېږي. که د پاکستان میډیا زه دا نه وایم چې دا زمونږ دلته کم میډیارونه دي، خو د دې چینلز مالکان خو خرڅ شوي خلک دي، که هغه دلته نشي ښکاره کولی نو انټرنیشنل میډیا خو وه هغې خو هر څه ښکاره کړي دي، هغې خو هر څه لیدلي دي. نن زما د ډي چوک چې کومې مسلې دي هغه دیو د دغه څه کمپایرنګ چې شوی دی، وایي دا خو په فلسطین کې شوی دی، هغه مسټر ډنټونیک چې کینی وایي دا د فلسطین ویډیو ده. زه دې ته حیران یم چې زما ویډیوګانې دلته د فلسطین ښکاري، په سند کې د یو وخ پکړ شوی وه، ټولې دنیا واویلا جوړه کړې وه. نن چې زما د پښتنو وروڼو قتل عام شوی دی نو دا ټول پیغلي دي. زه د دې خپلې صوبې د یو مشر نه ډېره زیاته ګیله په دې لرم، زمونږ امیر مقام صاحب چې دلته په دې ځای کې ناست دی، په پېښور کې ناست دی، او د دې باوجود په ټي وي باندې لګیا دی، پریس کانفرنس کوي، وایي دیو راتښتېدلي دي. نو راتښتېدلي ګورئ زه راته دا یوه وایم چې ورکر شل برداشت کوي، ورکر گزار برداشت کوي، ورکر لاټي چارج برداشت کوي، ورکر کنټینر اړتئ، خو ګولۍ ته خو دا پوجیم کونه نه شي ټینګولی، که نه چې معلومه شوې ده مخکې. نو دغه مشر ته زه دا وایم چې مونږ خو لا بیا هم په ګولو راتښتېدلي وو، ته خو په یو ټلیفون باندې دغه ته تللی وې، د مشرف ګروپ ته تللی وې، او بیا چې کله دا بل پارټي جوړه شوه نو امیر مقام صاحب بېرته هغې ته راغی. ګوره دا د تښتېدلو لفظ چې دی دا ډېر بد دی. تښتېدل په نمونو دي، تښتېدل هغه چې سړی یو ډز پې وشي او بیا په لندن کې پروت وي. هغه یو کس به یو شعر وایه ویل چې په یو ډز سره شعرانه بیا یار شیار، هغه دغه خبره ده انورزیب خان چې د لندنه پورې په یو ډز تر لندنه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د پلانکي خان، نوم یې نه وایم. زه دا وایم جي چې دا څومره دا مسټر ډنټونیک چې په ټي وي باندې کینی وایي فوج په دې کې هېڅ کار نه و، دلته خو فوج نه دی راغلی، دلته پولیس نه دی راغلی. نو یا خو دی غلطه وایي یا د دې وزیر اعظم غلطه وایي چې وزیر اعظم یې برملا په ټي وي باندې د فوج شکریا ادا کوي چې زه د فوج شکریا ادا کوم. نو چې د فوج شکریا دیو ادا کوي، یو طرف ته د فوج شکریا ادا کوي، بل طرف ته وایي چې فوج پکې نه و. دا ګولۍ زه په خپله د دې عین شاهد یم. د مازدیګر نه مخکې زه تاسو ته قسم په رب کعبه دې زما قسمي چې زما خوا شاته کم خلک وو دا بالکل بغیر اسلحې وو، هېڅ چا اسلحه نه وه، بالکل عام ورکر وو، او په دغه ټیم کې دیو نارهبازي هم نه کوله.
د دې دپاره چې زمونږ ټوله قافله راورسي نو بیا به شروع کوو. په هغه خلکو باندې لاوله شل راورول، د هغې نه وروسته ربړ بلټ چې په هغې باندې هم خلک ونه یېرېدل، دیو هوایي پایر شروع کو. خو چې پته ورته ولګېده چې دا خلک په هوایي پایر هم نه یېرېږي، والله العظیم ما په خپله لیدلي زما خواته څلور کسانو یو کس اخیستی دی هسپتالونو ته یې وړی، دیو ډایرکټ دغه کړي دي. بیا زه دې ته وایم چې دیو وایي چې ډي چوک دیو د عدالت خبره نه ده منلې. نو ډي چوک ته خو موږ ډېر وروستو تلي وو. دیو په 26 نمبر کې زما ورکر ولي شهید کاو. د هغې نه مخکې د 0 پوینټ نه چې مخکې لاړ شي، د کله چې سیکرټریټ ته تاویږي په دغه ځای باندې زما د شانګلې نوجوان چې شهید کاو 3 وسې زخمیان کول، زه خو ډي چوک ته نه وم رسېدلی. که فرض که دیو د ډي چوک خبره کوي نو موږ خو لا ډي چوک ته نه و رسېدلي چې دیو زمونږ په جنازو شروع کړې وه، په مونږ باندې ډزې کولې. زه دا وایم جي چې که فرض که دا خیبر پښتونخوا د پاکستان عیسائی نو زمونږ ته آئینی قانوني حق حاصل دی. په هر وخت کې مونږ ته د احتجاج ما ته آئین دا حق را کړی، ما ته په قانون دا حق را کړی چې زه د خپل حق دپاره آواز اوچتولی شم. څوک هم چې زما آواز دبا وهي دغه قانون نه مني، دغه آئین نه مني، د دغه دپاره آرټیکل 6 پکار دی. زما دپاره ګولۍ نه دي پکار چې په ما باندې ګولۍ ورئ. زه که فرض که دیو چې وایي چې یاره تاسو شل ګانې راوړي دي، دې ته زما ضرورت ولې راته؟ په څه وجه ورته راته چې تا ما ته لارې بندې کړې وي. زه پر امن شهریم، زه خپل رایټ زما حق چې کوم دی چې آئین ما ته کوم حق راکوي زه هغه په ځای راوړم او ته ما ته لارې بندې. زه خو مونږ خو بل څه نه دي کړي، خو ستا راوښتلی شل هم د باندې بېرته در ګزارلی دی. دغه که زمونږ ګناه نو دیو زمونږ نادرې ډکې کړلي. یاره جي زه دا وایم چې دا ځل زه د دې ایوان د ټولو ملګرو ته دا وایم چې څنګه چې بله ورځ ډاکټر صاحب وویل چې کله د ډز مقابله د ډز صحیح، کله چې د ټوپک مقابله د ټوپک صحیح، نو بیا د پتلونونو او د دغو کیسې مونږ ته ښې معلومې دي. نو که دا ځل نه کېږي نو مونږ که د آئیني قانوني او په پرامن طریقه مونږ څوک نه پرېږدي نو دا به د دیو غلطي مونږ په ټوپک اوچتولو که چا مجبور کړو نو د اول نه د اخره پورې به د دغو غلطي بیا به د ټوپک سره مقابله یي، پته به لګي چې څوک یې ګټي. ډېره مننه. ریاض شاہین صاحب. ریاض شاہین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سپیکر صاحب، تاسو کوم ایجنډا ده د آئین او د کم سراوان دی او تاسو کوم 26 مای باندې شوي دي، خاص کر په کنټینر باندې چې کم کاس ما کتلی و نو زه د دې مذمت کوم او دا زیاتی شوی دی. سپیکر صاحب، سره د دې په کورمه کې چې کوم حالات دي زه به د ایوان لږ هغې نه خبر کړم چې څه روان و څه وشو. سپیکر صاحب، په 12 اکتوبر باندې په کورمه کې کنج علیزی یو علاقه ده په اپر کورم پراچینار کې، هلته کې 19 کسان شهیدان شو، 11 زخمیان او په دې کې 3 زنانه او 2 ماشومان بچي چې د مور په غېږه کې یو ماشوم او یا حامله زنانه دا هم پکې قتل شو، شهیدان شو. 12 اکتوبر نه بعد په کورمه کې لارې بند وې، روډونه بند وو. په اپر کورم کې تری منګل، اوسګړي مقبل او بشارا دا د الفاظ ما ته خوند نه راکوي د اهل سنت اهل تشیع، خو مجبور یم د خلکو د پوهې دپاره د بزه کوم. د اهل سنت کلي هغې ته لارې بند وې او همداسې اهل تشیع چې په کم ځای کې په کورمه کې دي د هغې دپاره لارې بند وې او دا لارې یو میاشت مسلسل بند وې. بیا په کنویه روانې شوې، کنویه روانې شوې او دې فلور باندې ما غوښتنه کړې وه د کمیټې دپاره چې په کورمه کې کوم حالات روان دي، جګړې دي، شیعه او سني جګړې کېږي
خو اوس یو ډیر خطرناک کار روان شو چې د اپس شي په کنوایي کې په خلکو باندې اټیک وشو د اهل سنت قوم سره فرقې سره تړونکي خلکو باندې نو دا یو ډیر سخت ریاکشن به د دې راځي خو افسوس کوم چې هغې نه بعد د هغې ریاکشن بار بار مونږ وینا کړې وه چې راځي به په 21 نومبر باندې د اهل تشیع کنوایي چې د لوور کوروم او چات ایریا په مندرو کې هغې باندې اټیک وشو 43 کسان په هغې کې قتل شو او 80 کسان په هغې کې زخمیان شو او بیا ورسره همداسې ماشومان او همداسې زنانه و زنانه په هغې کې قتل شو سپیکر صاحب په 22 نومبر باندې د دې رد عمل چې کله دې کنوایه باندې اټیک وشو اول خو زه د دواړو برپور انداز سره د دې مذمت کوم که په اپر کورم کې شوې ده او که په د لوور کورم کې شوې ده په 22 نومبر باندې د اپر کورم کې اشتعال کې راغلو ظاهره خبره ده چې یو علاقې ته مړی لاړ شي او پر وژلي لاړ شي بچي مړه وي زنانه د چا مور وي د چا خور وي هغه مړه ورشي هغوی په اشتعال کې راغلو هلته کې د آرمي چیک پوسټونو ته اور ولګولو او بیا ورسره زمونږ د اهل سنت 9 کسان هلته کې ګیر شو هغه حلال کړی شو دومره ظلم چې مونږ ماشومان هم پرېږدو زنان هم نه پرېږدو ځوانان هم نه پرېږدو ځوانان خو هسې مري خو نه علما کرام پرېږدو او نه بس فکر صاحب بیا په دې کې داسې چل وشو چې ما د اسمبلی پلور باندې مجبور یم څو ګروپ یاد کړي وو تاسو ما زه منې کړی وم خو زه مجبور یم زینبیون فاطمیون مهدی ملیشا اور حزب الله سپیکر صاحب دا زه دې ایوان سره ما دلته حلف اخیستی دی زه به هغه خبره کوم چې هغه نن هغه په تاریخ کې پراته وي او د هغې یو شی به ثابت کیږي د آرمي چیک پوسټ ته اور واچولی شو او اور چې واچولی شو هغه کې پاکستان جنډه راکوزه شوه هغې ته اور واچولی شو او د زینبیون جنډه په هغې باندې ولګولی شوه ویډیوز موجود دي هغه به یو شی ثابت کولی شم زه هغې نه بر سپیکر صاحب د ورځې لوور کوروم ته خلک کم جلوس و آره مات شو لوور کوروم ته د لشکرکشۍ ما دې فلور باندې چې لشکرکشۍ کېږي 2000 سپیکر صاحب 2007 نه واخله 12 پورې چې کوم واقع شوي وه هغې کې شیعه سني فسادات وو طالبانایزیشن وو ګروپس وو تنظیمونه وو په هغې کې چې کوم کورونه وران شو کوم کلي وران شو کوم خلک مړه شو زخمیان شو هغه لانجې پاتې په هغې کې یو مري معاهده یو فیصله شوې وه تاسو مهرباني چې هغې باندې موږ دلته کې قرارداد پاس کړو هغه عملي نه شوه خو هغې نه بعد دوباره لشکرکشي وشوه د مازدیګر ماښام ټایم کې لوور کوروم ته خلک راغلو تالو کونج یو کلی دی چې هغې کې 150 کورونو باندې مشتمل او بیا په دویم ورځ باندې بدشاکوټ چې هغې 180 کورونو باندې مشتمل او بیا دې سیټ ته بګن بازار چې 460 دکانونه وو او 1500 نه زیات کورونه په دې ایریا کې بازار کې موجود وو دې باندې لشکرکشي وشوه او لشکرکشي کې دا علاقې وسوځېدې جلاو ګیراو وشو خلک شهیدان شو مړه شو په دې کې سپیکر صاحب نن ورځې پورې 132 کسان مړه شو او 188 کسان په دې کې اوسه پورې زخمیان دي 450 کورونه دکانونه په دې کې وسوځولی شو او 1500 نه زیات کورونه او تقریبا 10,000 نه واخله 16,000 خلک بې کوره شو سپیکر صاحب اوس
تاسو دینه ما خبر کړی لس ورځې مسلسل پدې کې وو اوس پدې کې سیز فایر شوی دی سیز فایر معنا دا سپیکر صاحب د بل جنگ تیاری ما مخکې وړاندې ویلي دي چې په کورمه کې کله هم جنگ کیږي چې جنگ نه بعد بیا سیز فایر وشي هغه د بل جنگ تیاری شي خو افسوس کوم سپیکر صاحب چې دې فلور باندې زه بار بار دا غوښتنه کوم دا ډیمانډ کوم چې کمیټي جوړه شي او سی ایم صاحب نه سپیکر صاحب تاسو نه بار بار ما غوښتنه کړې ده چې کمیټي جوړه شي سپیکر صاحب 12 اکتوبر نه بعد ما غوښتنه کړې وه آیا که هغې باندې ایکشن شوی وی زما دا 450 دکانونه او 1500 کورونه او دغه 14,000 خلک به دا ولې بې پوره کېدو ډېر افسوس سره وایم چې دا حکومت وفاقي حکومت زما د ریاستي ادارې چې هغه ریاست کې کار کوي ټولې ناکامې دي او فیل دي په کورمه کې سپیکر صاحب زه بار وایم چې غټ تنظیمونه دي 3 ډیویژن دي سنټرل کوروم لوور کوروم اپر کوروم چې په لوور کوروم کې اپریشن کیږي په سنټرل کوروم کې اپریشن کیږي د طالب خلاف اپریشن کیږي د زینبیون د فاطمیون د مهدی ملیشا د حزب الله په خلاف ولې اپریشن نه کیږي زه د ریاست په دې ناکام بولم آرمي چیک پوسټونو ته اور لګیږي او دلته کې ټوله ګیله د آرمي نه کیږي دا څنګه آرمي دا څنګه ادارې دي چې هغه په کاڼو باندې ولي د هغې چیک پوسټونو ته اور لګولی شي د هغې په زور باندې هغې نه کسان را خلاصوي چې هغې کې مشهود علي د زینبیون کمانډر و په زور ویډیو موجوده ده په زور یې ونه خلاص کړو او بیا د آرمي په چیک پوسټ باندې د یو ملا سر کیدی او مونږ بیا د یو بل کورونو نه پښتو کې یو متل دی چې دونه اواز کوي ښځه خو یې نه دی بوتلی که نه مونږ سپیکر صاحب یو بل نه ښځې بوځو اهل تشي سنیانو ښځې بوتلي دي او د اهل سنت د اهل تشي ښځې بوتلي دي اخر دا کمې معاشرې کې مونږ پرته یو زه سپیکر صاحب سوال کوم محنت کوم دوباره دا جولې دغې اسامبلې ته نسم او دا زمونږ د اپوزیشن کم د پارټو مشران دي که څوک هم دي څونه پارټۍ دي خدای ته وګورئ زما د کور مې اپریشن وکړئ او ما مري معاهده عملي کړئ دا توبهیې نه ما نور بچ کړئ غرق شو تباه شو برباد شو دا زما سوال دی نوره بس وایند اپ کوم او شکریه ده کوم خو ډیر زیات ناکام شي دا ادارې او ستاسو صوبایي حکومت دا ادارې او دا وفاق او دا اپوزیشن کې چې ما سره ناست ملګري دي د په وفاق کې حکومت دی دا هم ناکام دي ټول ناکام دي نور مونږ برباد نه کې دا مې سوال دی او دا مې زاری ده آنریبل منسٹر ریاض شاہین صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کمیٹی بنائیں اراکان صوبائی اسمبلی کے اوپر پھر سی ایم صاحب نے اس پہ ایک جرگہ کیا کل آنریبل گورنر صاحب نے بھی اس پہ ایک جرگہ کیا ہے تو ذرا یہ ان کی تسلی کے لیے یہ بات آپ بتا دیں ریاض شاہین صاحب کی کہ حکومت صوبائی حکومت پوری طرح اس میں دلچسپی رکھتی ہے یا کیا معاملہ ہے؟ جی جناب اسپیکر بالکل کرم کے واقعات بڑے انفارچونیٹ ہیں اور اس حوالے سے صوبائی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے یقیناً اس میں ریاض شاہین صاحب آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ اس مکمل پروسیس میں وہ انوالو رہے چونکہ 24 اکتوبر کو ہمارا پرامن احتجاج کی کال تھی تو اس وجہ سے چیف منسٹر صاحب چونکہ اس کو لیڈ کر رہے تھے تو وہ نہ جا سکے اور انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے ایڈوائزر فار انفارمیشن ان کو اور چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی پی صاحب ہم وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ ہم نے جرگہ بھی کیا دونوں فریقین کے ساتھ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب پرسوں بھی کوہاٹ چونکہ ہمارا کوہاٹ ڈویژن کا حصہ ہے کرم کوہاٹ آئے تھے اور اس میں کرم کے مشران بھی تھے دونوں سائڈ سے ہمارے کوہاٹ کے مشران بھی تھے ہنگو کے مشران بھی تھے اور اگزئی کے مشران بھی تھے پورے ڈویژن کے مشران تھے وہاں پہ
ان کو چیف منسٹر صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کو کہا کہ یہ مسئلہ ہر قیمت میں ریزالو ہونا چاہیے اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اور ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ہم ہر صورت بحال کریں گے. چیف منسٹر صاحب نے وہاں پہ جتنے بھی بنکرز تھے ان کو فوری طور پر ڈیمولش کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ولنریبل علاقے ہیں جو بارڈر ایریاز ہیں اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا اور ان کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے کہ دونوں سائڈ سے یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے انفارچونیٹلی کہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں یا ایون واٹس ایپ پہ ایسے تقریب کار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ باہر ملکوں میں فورن میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ آگ بھڑکا دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب نے جو اس دفعہ جرگہ کنسٹیٹیوٹ کیا ان کو فل اختیارات دیے ہیں. ان کی وہاں پہ انگیجمنٹ بھی ہوں گی. چیف منسٹر صاحب نے ایون اپنا جو گورنمنٹ کا ہیلی تھا وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور چونکہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے یہ ایک دو بیٹھک سے یہ حل ہونے والا نہیں ہے تو اس میں سیریز آف نیگوسیشنز ہوں گی دونوں طرف سے. اس میں بنیادی جو کام ہے وہ ایک تو دونوں سائڈ سے جو مورچے بنے ہوئے ہیں اس کو فوری طور پر ڈیمولش کیا جائے گا اور دوسرے اقدام جو ہے دوسرے سٹیپ میں وہ ہوگا ڈی ویپنائزیشن. تو وہ دونوں سائڈ سے جتنا بھی اسلحہ ہے باقاعدہ اس کا آپریشن کیا جائے گا. دونوں سائڈ سے اسلحہ جو ہے وہ حکومت اپنے تحویل میں لے گی اور میں امید کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ انشاءاللہ اگر پورے اخلاص سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی معاملہ ناممکن نہیں ہوتا, کوئی بھی مسئلہ ناممکن نہیں ہوتا کہ وہ حل نہ ہو. انشاءاللہ ہمیں امید ہے پڑا چنار اور کورم ایز اے ہول جو ہے وہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے جسٹ لائک ہمارا ہزارہ ڈویژن مالاکنڈ ڈویژن کے تو وہاں پہ ٹورزم کے لیے لیکن ان سب کے لیے ہم نے بھی جب ان کے ساتھ بات کی تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ وہاں پہ مطالبات کیے گئے کہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں تو اس لیے وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو اس معاملات کے لیے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلحہ اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایک علاقے کی ترقی کے لیے ایک علاقے میں اگر انویسٹمنٹ آتی ہے وہاں پہ روزگار آتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ امن ہے. جب تک امن نہ ہو تو آپ کے اپنے لوگ بھی یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ کورم جو ہے وہ منرلز کے حوالے سے بھی بڑا رچ ایریا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر طریقے سے ایکسپلوئٹ کیا گیا اور اس کو ایکسپلور کیا گیا تو میرے خیال میں نہ صرف اس علاقے کی بلکہ وہ پورے کے پی کا تقدیر جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے حکومت ویجیلنٹ ہے اور وہ اپنے اقدامات اٹھا رہی ہے. انشاءاللہ ہر صورت میں ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ بحال کیا جائے گا. تو تھینک یو سو مچ. جی ریاض شاہین صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. سرزه په خپل افتاب عالم سے اپریشیټ کوم چې دی کورم ته راغلی او ښه انداز سره خلکو سره ملاو شو او کوشش کوي لګیا دی ماشاءالله. سپیکر صاحب دې نه علاوه سی ایم صاحب هم راغلی او کوهاټ ته شکریه ادا کوم. خو سپیکر صاحب زه صرف په دې وخت کې امن غواړم. ما ته نه روډ پکار دی, ما ته نه سپتال پکار دی, چې کوم څه دي هغه ډېر دي مونږ ته چې هغه آباد شي. ما ته پکار دی چې کوم داسې خلک دي چې هغه ما سره په دې کې پخه ودرېږي. سی ایم صاحب چې که روډ خبره وي نو زه به اوس ډایرکټ د ټنډر نه علاوه تاسو ته روډ وکړم. نه ما ته صرف امن. زه نه غواړم چې زما نور بچي یتیمان شي. زه نه غواړم زما میندې بورې شي نورې جي.
زه نه غواړم چې زما نورې ٹھیک خویندې ہو گیا کونډې شي. ریاض سعید بس صاحب، دیکھیں آپ نے بات کی، منسٹر لا نے بڑا کمپریہنسو اس کا جواب دی ہے، بالکل سر. اس اور میں میرا سر خیال ہے ایک بات ہے سیٹسفیکٹری انہوں نے جواب دی ہے. سر، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں. جس طرح سی ایم صاحب نے بتایا کہ ہمارے کرم میں جتنی بھی مورچے ہیں اس کو ہم مسمار کریں گے، اللہ کرے کہ اس کے اوپر جلد عمل ہو. اس میں سر کئی مرتبہ اس کے اوپر بات ہوئی ہے لیکن عملی اقدامات کسی نے نہیں اٹھائی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی علاقے کی مطلب کون سی ایسی چیز ہوگی کہ اس کے اوپر ہم اپنے اس کا فیصلہ کر سکے. تو یہاں سے میں نے قرارداد پاس کیا ہے، مری معاہدے میں سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے. اس میں یہ بھی موجود ہے سر، میں یہ بتاتا چلوں، کرم میں اگر شیعہ سنی کے جتنے بھی لوگ ہیں، کرم کو اپنی علاقوں میں، اہل تشیع کو اپنے علاقوں میں آباد کر لو، اہل سنت کو اپنے علاقوں میں آباد کر لو، ٹھیک تو ہے، یہ یہ دیکھ سارا لیں گے مسئلہ نا، حل ہو یہ جائے گا. دیکھ رہے ہیں اس میٹر کو. تھینک یو. نثار باز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. زبا د یو شعر نه آغاز وکما او دغه شعر دی چې کومه دی ورته ډالۍ وایي رهبري پند دی او رهبر لکه پنکار د ژوندون. رهبري پند دی او رهبر لکه پنکار د ژوندون، داسې منصب په جوارګرو د سپارلو نه وي. جناب اسپیکر صاحب، په 26 تاریخ اسلام آباد کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف درناوه او پاکې چې کوم زلمیان وفات شوي دي، الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او د هغو د خاندانونو سره موږ د همدردۍ اظهار کوو. او چې کوم زخمیان پکې شوي دي، الله رب العزت د هغو ته شفای کامله ورکړي. په کورم ضلع کې د تیر 2 هفتو نه چې کوم حالات تیر شلو او 132 کسان پاکې چې کومه دی ووژل شلو، وفات شلو، ډېر افسوسناک واقعات شوي دي. خدای د هغې وبخي او زخمیانو ته د خدای شفای کامله ورکړي. سپیکر صاحب، تاسې تیره ورځ چې کومه دی رولینګ ورتلله او د آرټیکل 16 ذکر هم وکړلو چې د پاکستان کانسټیټیوشن د دې ملک هر شهري ته دا حق ورکوي چې هغه پر امن احتجاج وکړي. احتجاج د هر سیاسي ګوند، د هر تحریک او د هرې پارټۍ حق دی، پرامن احتجاج. د پی ټی آی سره چې په اسلام آباد کې څه شوي دي او دی چې کوم ذکر کوي چې یاره په موږ باندې ګولۍ وچلېدلې او کوم چې په میډیا باندې راځي، نو دا په ریاست کې په اول وار باندې نه دي شي. موږ خو همیشه چې خبره کوو نو په دلیل سره یې کوو، د دې دپاره چې دا د تاریخ برخه وي او د دې هاوس نه او د دې پارلمنټیرین نه چې کومه دی سیاسي کارکنان زده کړه وکړي. او سیاست چې دا وخت په دې ریاست کې پولیټیکل میچورټي نشته دی، ډېر سطحیت دی، د جذباتو ښکار دی. نو د هغه جذباتي پند د وجې چې کومه دی ډېر زلمیان خپل قیمتي ژوند د لاس نه ورکړي. دلته ذکر وشولو نو چې کله دا ریاست جوړ شولو په 1947 کې په 12 اګست 1948 کې د بابړې واقعه مخې ته راله. فخری شاه فخر افغان حضرت باچا خان رحمت الله علیه او رهبر تحریک خان عبدالولی خان بابا دا دی ریاست گرفتار کړیو او خدای خدمتګارو چې کوم دی پرامن احتجاج کاوه. په هغه احتجاج باندې چې پرامن راوتلي وو، خالي لاس وو، د سیاسي کارکنانو سره
یا د سیاسي لیډرانو سره چې کوم دی صرف مورل اتارټي ورسره وي د آئین او د قانون تر مخه سیاسي کارکون د ټوپک راخیستی شي او د ټوپک ګرځولی شي نو په هغه پرم نه احتجاج باندې دې ریاست ګولۍ وورولې او 6,500 خدای خدمتګار چې پکې ماشومان او زنانه هم شاملې وي دا شهیدان تللی شو د دې ریاست تاریخ د دغه قسمه واقعاتو نه ډک دی له بده مرغه زمونږه چې کوم دلته د ګورنمنټ بینچز د خبره کیږي نو بیا د 2013 نه را په دې خوا کیږي د 1947 نه چې کوم دی خبره نه را شروع کوي زه به دلته یو خبره وکړم چې عوامي نیشنل پارټي یو جمهوري پارټي ده او د 100 کالو د فخر او د ویاړ نه ډک تاریخ لري او د دې دا ټوله دنیا ګواه ده نه یوازې دا چې صرف په پاکستان کې ته خلک خبر دي ټوله دنیا ته خبر ده او په هغې باندې چې کومه دی ریسرچ شوی دی پی ایچ ډیز پې شوي دي او بکس پې لیکل شوي دي منګه د ګورنر راج چې کومه دی 15 ورځې مخکې چې ګونګوسې شروع شولې نو زمونږ جمهوري کمیټمنټ دا دی چې زمونږ مرکزي صدر جناب ایمل ولی خان صاحب چې کومه دی آن د ریکارډ په میډیا باندې ویل چې موږ د ګورنر راج مخالفت کوو موږ جمهوري خلک یستو که موږ چېرته په خپلو جمهوري اصولو باندې کمپرومایز کولی او چېرته هم چې کوم دی په خپل بنیادي منشور باندې کمپرومایز کولی نو په 2014 کې به د بارودو په زور باندې زموږ نه حکومت نه اخیستلی په 2014 کې زه د بارودو په زور باندې د پارلمان نه بار وساتلی شوم زما د ملګري ډېرې جذباتي خبرې وکړلې په 2013 کې زه RTS سیسټم دغه ملیټري اسټیبلشمنټ فیل کړلو چې کله اوس ستاسې د جنرال باجوا او د جنرال فیض حمید سره یارانه وه او تاسې یې راوستلی نو RTS سیسټم یې فیل کړو زموږ منډیټ باندې ډاکه ووالله دا څه پټ پناه خبرې نه دي دا ان د ریکارډ خبرې دي ته په کوم بنیاد باندې وایې چې ما په 2013 کې منډیټ اخیستی و په 2023 کې به منډیټ اخیستی هغه منډیټ چې د ټول پاکستان جمهوري ګوندونو په 2023 جنرال الیکشن باندې چې کومه دی ګوتې اوچتې کړي او اعتراضات یې پورته کړي دي چې دا فیک الیکشن شوی دی ستا ګوند هم وایي او په پاکستان کې څومره رجسټر ګوندونه دي هر یو ګوند دا وایي چې دا فیک الیکشن شوی دی په دې کې داندې شوې ده بیا چې تا دلته سیټونه ګټلي دي او په کوم ځای کې درنه سیټونه اخیستي دي نو هغه خلک ولې نه راپاڅېږي چې دا تحریک ستاسې د قاید دپاره وچلوي زه منم چې دا ستاسې جمهوري حق دی چې د خپل لیډر دپاره تاسې پر امن احتجاج وکئ خو دا تحریک خو د هغې ځای نه چلېدل پکار دي چې کوم ځای کې ستاسې 120 ممبران دي پنجاب نه دا هغه ستاسې MLAs دي هغوی ولې دا تحریک نه چلوي دا پیغور یو سړي ته ورکول چې ایمل ولی خان د بلوچستان نه سینیټر جوړ شوی دی نو ایمل ولی خان ته خپلې پارټۍ ووټ ورکړی زما 3 ممبران هلته راغلي دي او په 4 ممبرانو باندې چې کومه دی په بلوچستان کې سینیټر جوړیږي ما پاکستان پیپلز پارټۍ سره یو انډرسټینډینګ دی او هغه انډرسټینډینګ د 2013 واخله 2012 پورې دا 13 مهینې ترمیم چې یو خاموش انقلاب په دې ریاست کې راغلی دی د هغې د برکته ورسره جوړ دی هغه ما ته هلته وټ راکړی نو ما به ورته چې کوم دی په صدارتي کمپټیشن کې وټ ورکړی او دا ټولې پارټۍ داسې کوي دا پیغور چاته مه ورکوه موږ خو چې خبره کوو په دلیل یې کوو په پارلماني لهجه کې کوو غواړو دا
چې د دې پارلمان نه سیاسي کارکنان باز زده کړه وکړي. 2 درجنې کیمرې دا دي بره لګېدلې دي، دا لایو ښودلی کېږي چې موږ دلته دا لهجه استعمالوو چې هغه پارلماني لهجه نه وي، نو سیاسي کارکنان به زده کړه څه وکړي. او بیا نن چې ته د چا سره په جګړه باندې دا ستا د عمل چې دا کم ته نن کې دا د هغه خلکو په ګټه تمامېږي. دا یاد ولره، دا د اسټیبلشمنټ په ګټه تمامېږي چې جمهوریت بدنام شي، جمهوریت ډیریل شي، د پارلمان تقدس ختم شي. هغه غواړي دا چې دلته موږ کومه خبره کوو نو په دلیل سره به کوو. تش الزام به نه لګوو چې الزامونه ولګوو، خپله خبره چې کومه دی په شور کې خوره کا. جناب سپیکر صاحب، هجوم انقلاب نشي راوستلی. انقلاب منظم تنظیم غواړي، انقلاب نظریات غواړي، انقلاب کمیټمنټ غواړي. او د دې اسټیبلشمنټ د ټولو نه لوی شکست دا دی چې دلته جمهوریت مضبوط کړي، ته د جمهوریت په پیور کې خبره وکړې. دا د اسټیبلشمنټ شکست دی. بهترین انتقام که ته د اسټیبلشمنټ اخیستل غواړې نو زه 3 تجویزه در کوم. 3 تجویزه په دې 3 تجویزونو باندې عمل وکړئ. پیغور نه در کوم چې په 26 تاریخ څه شوي دي. موږ ته افسوس دی چې په سیاسي کارکنانو سټیټ ولې ګولۍ وورولې. ته چې د جمهوري خلکو نه د احتجاج حق اخلي او احتجاج ته نه پرېږدي، نو دې مطلب دا دی چې دی په ټوپک مجبوره کوي چې ټوپک راواخلي. موږ یې غندنه کړې، بیا یې غندنه کوو. خو 3 تجویزه در کوم که ته د اسټیبلشمنټ د انتقام اخیستل غواړې. په 2019 کې شاه پروان چې ستاسو ایکس گورنر دی په دې صوبه باندې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کړی دی. او د هغه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په وجه تاسو هم سفر کېږئ، موږ هم سفر کېږو، عام ولس هم سفر کېږي، سیاسي کارکنان، مدني فعالان ټول سفر کېږي. دغه ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن ختم کړئ. زه به ومنم چې تاسو واقعي انټي اسټیبلشمنټ سیاست کوئ. دویم، که تاسو وایئ چې موږ انټي اسټیبلشمنټ سیاست کوو نو ستاسو په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوې ده چې سیاست او پی ایم ایس افیسر چې پروموشن کېږي په دې کې به چې کومه دی د انټیلیجنس ادارو نه رپورټ اخیستلی کېږي. ټوله بیراکرسي تاسو چې کومه دی هغو ته په خپو کې ارتلې ده. د هغې دپاره قانون سازي وکړئ، هغه ریورس کوي چې دغه بیراکرسي د دې پارلمان او د دې حکومت ماتحت شي. دریم، که تاسو واقعي د اسټیبلشمنټ سیاست کوئ نو بیا تاسو راولګئ دا 3 اصول ام پی او چې د برطانوي استعمار نه پاتې هغه قانوني اجلاس دي، د دې خاتمه وکړئ. د دې لپاره قانون سازي وکړئ، میجارټي در سره ده. او څلورمه خبره ده سپیکر صاحب چې ته دلته پرفارمنس وکړې، پرفارمنس شو کې څه ډیلیور کې د فیډرل نه خپل حق دې قام ته راوړې او دلته ولګې میګا پروجیکټ شروع کې او په دې صوبه کې امن قایم کې. دا د هغې شکست دی، دا د هغې شکست دی. دا شکست دی چې صرف احتجاج وکړه او لاړ شه. خپلو کارکنانو د احساساتو او د جذباتو قتل مه کوئ. موږ پوهېږو چې ستاسو سره چې کوم دی ینګسټر ډېر در سره دي، ولې تاسو د هغې د احساساتو او جذباتو قتل کوئ؟ هر وارې بوځئ بیا یې هلته پرېږدئ، د هغه سره په میدان باندې بیا ودرېږئ. زه پوهېږم په دې خبره باندې چې ریاست په تاسو ګولۍ ورورې، ظلم او بربریت یې کاوه، خو دې حد ته خپل کارکون مه رسوئ چې د جنګ ته یې ودروئ د چا سره، سټیټ سره. خالي لاسونو سیاسي کارکنان د سټیټ سره جګړې ته مه ودروئ. سیاسي رویه خپله کوي،
جناب سپیکر صاحب زه خپله خبره ختموم. په ضلع کورم کې چې څه روان دي د صوبایي حکومت نه مې دا درخواست دی څنګه چې دلته د هغه ځانګړي منتخب MP خبره وکړله چې د 2 هفتو نه هلته ډېر اور بل دی 132 انسانان قیمتي انسانان دا ضایع شولو. دا د پروینشل ګورنمنټ ریسپانسبلټي ده. خدا را که ملټري فورسز تاسې اډرز نه فالو کوي او نه مني نو دلته زموږ سره پولیس فورس ته دی. هغه پولیس فورس هلته ډپلای کوي. دا انټي ټیرریزم سکواډ والا هلته ولېږئ خو چې د ولس په منځ کې چې کومه دی د بدامنۍ خاتمه وکړي او دغه هلته امن قایم کړي او دغه ولس ته تحفظ ورکړي. او دا د سټیټ د ډیپ سټیټ پالیسو د پروګرام برخه ده چې په دې وطن کې بدامني په دې وطن کې انتشاري پښتونخوا وطن کې څه نه ډیلیور کېږي. نو موږ چې کومه د فیډرل نه خپل حقیقي مطالبات کوو نو هغه به زموږ نه بیا پاتې. حقیقي مطالبات د دې صوبې چې کوم زموږ په LFC واټ کې شیرز دي هغه راوړل دي او زموږ چې کوم بقایاجاتو ته د تیل ګیس بجلی او د اوبو جمع شوي دي هغه راوړل دي. دا اصلي مقدمه ده زموږه. امن قایمول دا اصلي مقدمه ده زموږه دلته چې دا د فیډرل ذمه داري ده او دا ستاسو ذمه داري ده چې دلته امن قایم شي د ولس ته. زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ. جوہر خان مروت. یہ مغرب کی اذان ہے. جی جوہر خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر 26 نومبر تا چې د پښتنو یا د پاکستان تحریک انصاف سره اسلام آباد چې وصلل سرجی موږ قافله په سی پیکر روانه وه. میجارټي غریب خلک ولر سره موږ 24 تاریخ ماخوستن حق لته ورسېدلو. دا نوجوانان چې د نن دو وایي چې دوی سره اسله وه چې د نن میډیا ته توپک ښکاره کوي. جناب سپیکر ما دې حالت چې لیدلی دي چې د دې یخ شپې چې د بدن پټونې پاره یخنه دوی سره کپړه هم نه ولله. 48 غنټې جناب سپیکر دا خلک وږي تږي پراته وو د اسلام آباد په گیټ باندې. د نوجوانانو سترګو چې یو خواب وړی و یوه ګیله یې ریاست ته وروړې وه. دوه دار ویدلي ولل چې ریاست مور حیثیتي دو ګیلې وروړې ولې د ریاست ته د ریاست نه خفه وله زړه چې ګیلې ولې قرباني یې سر کړې ولله
داسې نه وله چې دو غره ته هم تلای اسلی دو توپک هم اخیستی اسلی چې ډېرو نوجوانانو اخیستي دي نن هم لګیا دي خو دو خپلې دې مور ته ګیلې ته ور روان لل چې موږ منډیټ پټ سوی ده دو د رول آف لا ګیله ولله دو د عمران خان د جیل قید ګیله ولله خو دا نوجوانان له دې نه نه وله خبر چې ریاست چې هغه موږ مور هم ورته وایو مور دا شکل ښیي یقین ومنو یوه کس سره هیڅ قسم اصله نه ولله نن چې د کومه اصله دوشو کوي بیا هغه نه بعده چې دغه کوم ظلم اوسه د قافلې سره د نوجوانانو سره وږي تږي په کوم انداز باندې چې په دو باندې فایرینګ وسه ریاست وکړل خو ما د الفاظ یاد ساتو سر ریاست په دا جټکا ونسوي وي دا واقعیه به ونسوي وي چې څرنګه نثارباز خان خبره وکړه د بابړې والا یا سپین تنګۍ والا اوس هغه وخت نه ده چې هغه کوم پښتنو سره سوي ولل نه میډیا ولله نه دوره شعور و جناب سپیکر تاسې د هاوس نه یوه کمیټۍ جوړه کړو لاړ د سی بازارو چې دی وګرځي چې نن د پاکستان یا د پښتونخوا نوجوان د ریاست بارے چې څه وایي دو چې د موږ ته پیغورونه راکوي چې بھاگنے میں کامیاب ہو گئے سر ما د دو توره لیدلې ده مالتي مروت چې نن چې د دو کوم حال ده مشام سره په ګجیو باندې ګډ سي الو کورو مخصوصو جیو نه نسي وتلی هغه پښتو والیو شعر دا چې ایمان د شرع ته معلوم ده په رواجي برېتو د مه وایه لاسونه چې د کومې خبرې نن ورته کوي کومې بدماشیګانې ورته کوي سر ما خواهش ته دعا مې د رب نه چې د خبره د عمران خان په زندګۍ چې حل سی عمران خان حل کی کنی نن نوجوانان دې جي ته رسېدلی ده چې زه په دې ډارېږم چې عمران خان بیا هم ډېر په مشکله باندې د ریاست د ما نوجوانانو من چې کومې ګیلې یا شکوې دي یا کومې فاصلې راغلي دي چې عمران خان بیا هم ډېر په مشکله باندې حل کوي که څوک دا وایي چې د نوجوانانو ګیلې زه ریاست نه ورکوی سر دا ډېر خطا ده نن ما نوجوان ډېر په بل لوري تللی ده ډېر په بل لوري تللی ده د ریاست نه یې بلا ډېرې ګیلې دي چې کومه قرباني وسلله کومه وینه تویسله دا به رنګ را رهي دا وخت دا جای د ګوایي چې ریاست په دا جټکه ونسوي وي د کوم نظام چې ده د نظام به بدلیږي کوم شکل به وي به یو رب ته پته وي ریاست په کوم انداز باندې جي یو رب ته بیا پته وي موږ د کومې قربانیانې چې وسللې هغه سرجیب پښتو یوه ټپه ده